یاد شو درته شروع ده منګه ویلیو چې ان شاء الله چې په نن ورځ به تاسو هغه شروع کړئ ترکیب شروع کړئ صحیح درې څلور ورځو کې دننه تاسو ترکیب ته داخل شوی او کنه مدرسو کې 2 کاله پس ترکیب د داخله کې او دلته 3 ورځې پس صحیح ده کنه او کوم اوازونه چې تاسو یاد کړی د تسنیه اوازونه چې دي حالت نصب حالت رفع او نصب جر کې او جمع اوازونه چې دي جمع مؤنث اوازونه چې دي اب مخکې تاسو ترازی یعنی تاسو چې کله ترکیب کوئ نو د اوازونو نه به تاسو ته پته لګي چې دغه اسم چې کم دی د جمع دی او که تسنیه دی او که مؤنث دی دا اوازونه به تاسو یا شپږ اوازونه دي بیا یاد کړئ د تسنیه आवाज دی کنه آنه عینه د جمع आवाज دی د مذکر د اونا اینا د جمع مؤنث आवाज دی آتون آتن او د شپږ اوازونه دي صحیح دی دا به یاد ساتئ اوس مرکبات مونږ شروع کوو نو کم یو حرف چې ځان ته وي حرف یا لفظ وي چې ځان ته وي صحیح دی چې اسم وي یا فعل وي یا حرف وي چې ځان ته وي که اسم وي که فعل وي که حرف وي چې ځان ته وي ته مفرد ویلی شي یوازې مفرد څه ورته ویلی شي مفرد اوس دغه مفرد او بل مفرد سره چې میلاو شي بیا به څه شی ته جوړ شي مرکب یاد شو کنه مفرد تعریف درغه مفرد یوازې چې اسم راشي یوازې چې فعل راشي یوازې چې حرف راشي دا غڅ شی دی مفرد دی دغه مفرد جمع مفرد دینه به څه جوړ شي مرکب مثلا یو حرف مفرد دی کنه یو اسم مفرد دی نو یو حرف او فعل سره ملاو شي دا نه څه جوړي مرکب جوړي یاد شو اوس دغه اصطلاح به یاد ساتئ اوس چې کله یو مفرد بل مفرد یا درې مفرد یا څلور مفرد یعنی مفرد سره ملاو شي یو مرکب ته جوړ شي دغه مرکب چې کم دی دا به یا ناقص وي یا به تامي دا یاد کې مرکب ناقص او مرکب تام مرکب ناقص په الوی چې د په مطلب او په معنا پوه نشي صحیح دی خبره پکې پورا ونه شي مفرد خو سره جمع شي مرکب خو جوړ شي خو هغه مرکب چې تعالی فائدہ درنه کی صحیح دی کنه لکه یو مثال مونږ ورکو چې خو سړی خو یو مفرد دی کنه سړی اسم دی بل مفرد دی نو دا دوا مفرد چې سره جمع شول نو غنه څه جوړ شول او جمله ته څه جو خسړی نو تاسو صفای تام نشو کنه مرکب ناقص شو خسړی تاسو خسړی راغی خسړی چا وسکلې خسړی جرمانه ورکړه او کو سزا ورکړ سه او تا خبره پورا نشو خسړی مرکب ناقص شو ناقص ابا دته ویل شي مرکب ناقص مرکب به سو مفرد به جمع شي خو تا خبره به تا پورا ملو شوی ني په پوه شوی بنه چې څه مطلب دی بل مثال زه درکوم د مسعود کتاب یعنی مسعود ځان ته یو سم دی اسم یې کنه او کتاب ستا کتاب دی د مسعود بس د مسعود کتاب بس ما دا وې مرکب دی کنه ځکه چې کتاب او مسعود د سره جمع کړ مرکب مسعود کتاب ته جوړ د مسعود کتاب څو شکل وشلې دو واخستو کتاب یې زده کړو کنه څه هدا په پس مې نه وې نو د مرکب ناقص شو کتام شو ناقص شو یاد شو مخکې جی او دوا الفاظ یا دینه زیات الفاظ چې سره جمع شي او غینا یو مرکب جوړ شي او تا خبره هم پورا شي خبره څه شي پورا شي بیا ورته مرکب تام څه شویل شي تام ویل شي اوس دغه مثال چې ما ویل چې خو سړی دا مې ویلو کنه خو سړی باندې خبره پورا نه د مرکب دی مرکب ناقص ته خبره پورا نه ځوان چې خو سړی راغې خبره پورا شو کنه خو سړی راغې نو دغه خبره پورا او دارنګه کتاب مونږ ویلو کوه مسعود کتاب ها چې ځوان چې دغه د مسعود کتاب دی خبره پورا شو کنه دته ویل شي مرکب تا اوس بل مسله زده کړه
چې مرکب تام ته جمله ویل شي. لکه جمله پوره شو کنه، مرکب تام ته څه ویل شي؟ جمله. جمله چې کله ته وګورې شروع په یو کې چې دا خو جمله ده ودې پېژنده، نو سر ته ګوره چې شروع شوی د اسم نه ده که فعل نه ده. اوس جاء فعل زمان چې جاء رجل صالح، صحیح دی؟ جاء رجل صالح دا یوه جمله ده. نو دا جمله د کم ځای نه شروع شوې ده؟ فعل نه شروع شوې، نو دې ته ویلی شي جمله فعلیه. او که دا جمله د اسم نه شروع شوي نو بیا جمله څه شی ده؟ چې اسم یې سر کې اسم راغلی هغې ته ویلی شي چې مونږ ورته مبتدا او خبر محرک مخکې روان دي، اسان دي. خو دومره تاسو زده کړه چې تا ته څوک ووایي چې دا جمله کومه ده، ته به وایې دا جمله اسمیه ده او که فعلیه ده. دا خو دې وپېژندل، غټ سبق ته ووایي، دا د یو میاشت سبق ووایي. د مرکبات چې دې وپېژندل که نه، یو مرکب تام دې وپېژنده، مرکب ناقص دې وپېژنده، مرکب دې وپېژنده، بیا د جمله وپېژندل، مرکب تام ته جمله وایي. بیا جمله په دوه قسمه اسمیه او فعلیه. دا دې چې اوس زده کړ که نه، دا وګوره نحویر راواړوه، دغه سبق 4-5 ورځې تا ته استاد وي. اوس مخکې وګوره چې دا خبره په دې ځای باندې پاتې شوه، یعنې مرکب تام زده مو یو مرکب تام دی یو ناقص دی. تام باندې به وروستو بیا بحث را روان دی، خو دا ناقص باندې به لږه خبره وکړو که نه. ناقص چې د مرکب ناقص دا هم 4 اقسام لري. څو اقسام لري؟ دغه دی، یو د مرکب توصیفي، یو د مرکب توصیفي. او سان تعریف یې دا دی چې یو اسم د بل اسم د پاره تعریف کوي، پکې زما او مدا شی بیانوي، صفت کوي، نو دې ته ویلی شي مرکب توصیفي. نو چې د چا صفت شي ته هغه موصوف ویلی شي، او چې څوک یې صفت کوي هغه ته ویلی شي چې څه شي باندې صفت کوي ته صفت ویلی. نو مرکب توصیفي کې څو غبي د ارکان دي د مرکب توصیفي. دارنګې دویم دا مخکې روان دی مرکب توصیفي به ټولو نه اول وایو، خو لیکن لږ تعریف مې درته وو. یو بیا د مرکب اشاري دا خو 4 زده کړئ. لکه څنګه ما درته ووایي چې اسم دپاره به 4 خبرو معلومات تاسو سره وي چې اسم وګوره دا اوسات په لحاظ سره معرفه دی او که نه کیرا د جنس څه شی دی، عدد څه شی دی، اعراب څه شی دی، دا به خامخا زده کړئ. نو مرکب توصیفي وپېژنئ 4 مرکب توصیفي هغه دي مرکب ناقص دي. یو پکې توصیفي دی، بل پکې اشاري دی، مرکب اشاري یعنی کوم ځای کې چې اسم ته بل اسم ته اشاره شوي. یو مرکب اضافي چې یو اسم بل ته اضافت شوي. یو مرکب جاری، جار و مجرور مخکې روان دی، صحیح دی؟ یاد خو شو 4. اوس وګوره مرکب توصیفي نه به شروع کړو، صحیح دی؟ ها مرکب توصیفي کم از کم 2 نومونه چې مرکب شي سره جمع شي، یو اسم د بل لپاره صفت کوي، نو دې ته ویلی شي مرکب توصیفي. مثلا نیک لڑکا، ښه سړی، نیک لڑکا ښه سړی، نیک لڑکا په اردو کې وایي ښه. سست آدمی، سست دا هم صفت دی، که مده وي ځکه ضم وي که نه. سست آدمی، سست آدمی پښتو کې څنګه وایي؟ سست الک، سست چې وي چې اکټیو نه وي، فعال نه وي، ناراسته سړی، ټیک دی، محنتي جینۍ وغیره وغیره. نو دا مرکب دی او مرکب تام هم نه دی، مرکب ناقص هم دی. مرکب ناقص کې بیا مرکب توصیفي دی ځکه چې یو اسم بل لپاره وصف دی. په اردو کې مونږ وایو که نه، په اردو کې یا په پښتو کې وایي چې نیک آدمی، نیک صفت پهله راوړو، موصوفو بعد کې راوړو. په عربی کې به دا الټا کوي، موصوف په اول راوړي، صفت په بعد کې راوړي. دا یاد شو، دا قاعده یاده کړئ چې کله ته ترجمه وکړې د کوم د مرکب توصیفي ترجمه کوي، نو ترجمه به الټا سایډ نه کوي، ځکه چې په عربی کې موصوف اول راځي او صفت بعد کې راځي. لکه مونږ وایو چې رجل صالح، رجل څه شو؟ موصوف شو، صالح یو صفت شو. او په اردو او پښتو کې مونږ اول صفت راوړو، لکه نیک سړی، نیک سړی. یاد شو دا قاعده به درته یاد وي. دا قاعده چې دا کنه کلی قاعده ده. اول چې دا صفت وي
په عربی کې یو مثال ولیکه به ځان سره یاد بشي کنه رجل صالح اوس اردو کې ترجمه وکړه نیک آدمی رجل صالح رجل موصوف تی صالح صفت او صالح ترجمه به اول کای نیک یعنی چې کله د مرکب توصیفی ترجمه کای کنه نو اول ترجمه به د څه شي کای د صفت کای بیا به د موصوف کای بس خبره یاد شو اوس بل قاعده یاد کړه چې مرکب توصیفی کې با پس تاسو ته ویلو کنه چې اسم به پیژنې په څلورو خبرو سره په څلورو خبرو پیژنې هغه څلورو خبرې پکې په صفات او موصوف کې برابرۍ کمی څلور خبرې چې په اسم تاسو پیژنې وسعت په لحاظ سره یعنی معرفت او کنه کرا دي وسعت بیا درته وایم چې یعنی دایره د اسم څومره ده کتنګ ده او کلاو ده معرفه دایره چې د تنګي او د نکره ولا کلاوي ډیر پکې راځي معرفه کې خو خاص شي کنه نو دا باندې به ګوره په څلورو خبرو باندې نو مرکب توصیفی چې وی کنه موصوف او صفت په څلورو خبرو برابر وي هغه څلورو خبرې چې بار بار مونږه زوته چې وسعت کې به سره برابر وي موصوف چې په کومه معرفه وي دا به معرفه کانه کې دی منه کې او په عدد په لحاظ سره برابر وي هغه وحید دی به وحید د جنس په اعتبار سره به هم جنس په اعتبار مذکر مذکر مؤنث مؤنث د اعراب په لحاظ سره به هم برابر یو چې مرفوع بل مرفوع یو چې منصوب بل منصوب مجرور مجرور یاد شو اوس په ماته اوخه چې نیک لڑکا اردو کې ما تعریف کو نیک نیک لڑکا مې وکړه الولد الصالح الولد الصالح الولد الصالح وسګره الولد الصالح مونږ ولي چې وسعت په کې به برابرۍ الولد معرفه ده کنه الف لام په داخل الصالح معرفه ده خایو خبره جواب راک پرون دا سبق مونږ ویلو چې الولد کې لام تعریف چې دا په غیبه مونږ نطق کوو یعنی خبره پکو الولد تلفظ پکو الصالح کې لام راغلی دلته کې لام چې دا ورک شو دا ولې زکه چې دا الصالح د صاد چې دا د حروف شمسیهونه دي چې الف لام نه بعد حروف شمسیه راشي نو بیا به د بدمه تلفظ نه کیږي لیکلې بشي جی یعنی دا سیدی اصل کې چې الولد الصالح الصالح د لام باندې تلفظ نه کیږي الولد الصالح او اردو کې حق خوف عجب غم ہے حق خوف عجب غم ہے دغه جمله چې یادوي د حروف قمری دي د نور پس شمسی نو حق خوف عجب غم ہے سواد پکشتا دي کې نشته سواد شمسیاونه دي خ الولد الصالح پدې کې مونږ وکړو څلور خبرو کې مطابقت ضروری ده نو په معرفه یعنی په وسعت کې سره برابر دي نه دي کنه تو دي برابر الولد الصالح بیا عدد په اعتبار سره ګورو ولد چې کم دی عدد په یو دی او صالح یو دی عدد په لحاظ برابر دی جنس په اعتبار سره الولد مذکر دی نر دی صالح صفت مذکر دی نر دی او څلورم د اعراب په الولد مرفوع دی الصالح هم مرفوع دی کنه مخکې پسې ګوره البنت الصالحه البنت الصالحه دغه برابر مطابقت شته په څلورو خبرو کې شته پکې البنتان الصالحتان البنتان ان دا आवाज څه شي دي تسنیه आवाज دي البنتان نو په صفت کې به هم ان आवाज الصالحتان الولدان الصالحان دا تسنیه دي کوم आवाज تسنیه دي صالح دي مناسب الوالدان تو الوالدان الصالحان د دې سمنه دعا الکان دعا نیک الکان سوچ کوه غور کوه وخت د نکاح ته سوچ نکاحونه تړي پرونه څومره پیسې مل ها دعا الکان اردو کې ما او پښتو کې ما اردو کې ما پښتو کې وچ کم آسان وي درته نو دا څه چې دعا الکان نیکان الکان ها تاسو ته بیان پیسې تقسیم کړی نکاح 500 ماشاءالله الاولاد الصالحون اوس واوره الاولاد
الاولاد کې خو आवाज نشته ځکه چې دا جمع مکسره ده. مونږه आवाजونه چې ته ویلو کنه جمع مکسره आवाज نه و، دا د جمع سالمه आवाज و. اون आवाज الاولاد جمع ده خو مکسره ده الاولاد. او د دې صفت په هم مونږ اوس جمع راوړو چې صالحون جمع شه ده اون आवाज به سره ولګي صالحون الاولاد الصالحون. په دې کې مطابقت شته په څلور خبرو کې. الاولاد الصالحون صحیح دی. سوچ کوئ که ما غلطه جمله وویله کله کله تاسو نه تپوس کوم ما به غلطه ویلي ته هم پسې مه وایه. اوس مخکې ګوره اوس مخکې مثلا ما ووی چې ابواب مفتوحه ابواب دې کې مطابقت شته نشته پکې. خو مطابقت پکې نشته خو د جمله صحیح ده. دا مرکب ناقص صحیح دی ځکه چې ابواب جمع ده او دلته مفتوحه دا واحد دی او تثنیه دی. ابواب مذکر دی مطابقت پکې نشته. خدا یو قاعده یاد اوساته چې کما جمع وی هغه د غیر عاقل جمع د غیر عاقل چې عقل نه لري که زمونږ تاسو په شان ها عقل پکې نه وي لکه دا ابواب د باب جمع ابواب ده کنه عقل پکې شته خپل کولوي ځنه کولوي خپل عقل لري دا نه لري. ذوی العقول غیر ذوی العقول عقل پکې نشته کنه نو هغه د پر بيدا قاعده نه خیبر مال ول چې کم خپل نه کولوي ابواب هغه خپل نه کولوي کې هم سبب فټ کړی. ها ابواب دا باب د ابواب جمع ده ابواب د باب جمع ده خو غیر ذوی العقول چې کله جمع د غیر ذوی العقول راشي نو هغه د پر بصفت درې قسم راوړل شي. عام طور باندې واحد مؤنث صحیح دی رابع وړي واحد مؤنث پر دا مفتوحه واحد مؤنث دی کنه. ابواب د غیر ذوی العقول جمع ده خو دې د پر ته دا خو صحیح دی کنه چې واحد مؤنث جمع غو صفت پر وړي یاد شو او کچا ورته جمع مؤنث راوړه جمع ټیک دی صحیح دی دا څه ونه غلطی دی. او کچا ورته جمع مکسره راوړه یعنی صفت په جمع مکسره راوړه بیا هم ټیک دی. عام طور دا قاعده یاد کړئ ابدی نه غړي. خو دا قاعده خو تاسو ته یاد شو چې جمع چې کومه جمع وي هغه د غیر ذوی العقول وي د غیر پربا صفت چې دا جمع نه راوړي بلکې واحد مؤنث پر واحد مؤنث. خو لیکن کچا پکې جمع راوړه مؤنث ټیک تا کچا پکې جمع مکسره راوړه هم ټیک تا. اوس مثال یې درته وایم ایام معدودة ایام د یوم جمع ده ایام خو عقل نه لري غیر ذوی العقول دی کنه یاد شو دا نوې کس چې دی ایام د غیر ذوی العقول جمع ده کنه. اوس ته ماته ووایه دې دپاره خو اول په کار قاعدې مطابق خو جمع راغه صفت یې راغی معدودة واحد مؤنث صفت یې راغی قاعده خو ټیک ده ایام معدودة ٹھیک تے هم دې د پر په قرآن پاک کې راغلي ایام معدودات جمع مؤنث جمع هم راغلي معدودات اتون आवाज دې کنه نو جمع مؤنث جمع ورته راغلي صحیح ده. بقرات د بقره جمع ده کنه بقرات قرآن پاک کې راغلي ها او سیمانون یې جمع راغلي سم جمع مکسر جمع راغلي ټیک ته یاد شو کنه دا مثالونه مې درته. اشهر د شهر جمع ده کنه معلومات جمع مؤنث راغلی دا قاعده نه علاوه قاعده خدا دا چې واحد مؤنث پر خدا سي امرت لې جمع مؤنث امرت لشي جمع مکسره امرت لشي یاد شو دا ولي کزان مکسره اوس په څومره ټیم وشو ټیم وګوره ها اوس په لګ تاسو نه امتحان والو په دغه کې کړه قبل مرکب وي چې بس امتحان والو ها په عربی کې تاسو ترجمه وکړئ نیک آدمی خسړی یعنی نیک میں اول ہوئے او چې کم دی نیک صفت میں اول ہوئے او موصوف میں ورس اوس په عربی کې ترجمه چې کوي اول بس موصوف ہے اول یعنی رجل صالح جی رجل صالح خو ټیک دی خو اوس بل واوره که دا څه وایي چې الرجل الصالح ټیک دی دا هم صحیح دی ټیک دی
اول تا ما نکره و ما معرفه و اچھا لڑکا خو الک ولد اچھا لڑکا نیک اچھا نیک ته ولد صالح. قرآن پاک ولا مثالونه حکمت والا قرآن باول راوړي القرآن الحکیم القرآن الحکیم القرآن الحکیم سیدھا راستہ صراط المستقیم عادل حکمران امام امام العادل دو نیک استاد دا ته ووایه دوا استاز آنے آواز ور سره ولګو استاد سره آنے ولګو استاد صالحان شابه زر زر وای دو نوی گاڑی دو نوی نئی گاڑی خو خوند درکې کن دو نئی گاڑی ته ویل شي سیارتون نو دې سره سیارتون دي کنه نو دې سره آنے आवाज سیارتان جدیدان خو اوس ماته ووایه په اخر کې یو اخر مثال چې اخر کې دا مو ویل هغې مثال بند دروازې مغلق بند ته ویل شي مغلق دروازې خو ابواب دي کنه نو پهله ووایه ابواب مغلقون دي دا مذکر شو کنه مغلق مو ویلیو کنه چې ابواب د پر مغلقتون ٹھیک ته دا به یاد وي درته سبا چې بیا در د امتحان اخلت تاسو ته پته ښه یوم لو یا ورځ یوم عظیم الرجلان نیکو الصالحان امرأتان دوی خزه مجتهد چوي مجتهدان شيء عجيب قلب مطمئن نساء مؤمن نساء مؤمن سره بس څنګه وای مؤمنون بس شی جوړ مؤمنات ٹھیک شو ابواب مفتوح واحد مفتوحة ابواب مفتوحات آيات بينات آيات بينات آيات وګوره کنه غیر ذوی العقول جمع ده بينات آيات بينات بينات دوړه راتلی شي ارض المقدسات ٹھیک شو یاد شو بس سبا وتر نه بیا پته کې امتحان اخلي نشو